داسې اعتراض یو کس وکړو جی دا موږ چې لفظ خدای وایو دا لفظ ویل شرک دی وجه څه ده ځکه دا عربي لفظ نه دی دا عجمي لفظ دی او دین په عربی کې دی پکار دی چې الله ویلی شي ځکه الله لفظ د عربی دی حالانکه د دې پوره تحقیق چاته نه دی معلوم الله د لفظ الله چې د کم د الله ذاتی نوم دی چې دا عربي دی یا دا کم زبان دی خو بهرحال د هغه عقل دومره موږ تیجي تپوس وکړو په کال کې څومره روژې فرض دي او یو میاشت روژه منځونه وایي په ورځ کې 15 منځونه فرض دي موږ ورته ویل تا چې کلمه ویل ده تا به کې په چا ایمان راوړل دی وایي په الله باندې او په محمد پیغمبر باندې موږ ویل دا مه وایه که نه پیغمبر خو د پښتو لفظ دی د اردو لفظ دی نبی وایه چې کوم د عربی لفظ دی پیغمبر ولی وی دا وی چې 15 منځونه دي منځ مه وایه دا خو عجمي لفظ دی صلات وایه روژه مه وایه دا عجمي لفظ دی وایه سیام لفظ وایه ځکه دین په عربی کې دی او نه چې عربی خبرې کوو په عربی کې بیا به ورته سیام وایو زمونږ زبان کې ورته روژه وایي عربی کې ورته منځ وایي زمونږ زبان کې ورته عربی کې ورته صلات وایي زمونږ زبان کې ورته منځ وایي عربی کې ورته نبی وایي زمونږ زبان کې ورته پیغمبر وایي موږ ویل ښه عربی کې ورته الله وایي زمونږ زبان کې ورته خدا وایي قرآن حدیث زبان کې ورته الله وایي زمونږ زبان کې ورته خدا وایي بیا وایي نه جی خدا چې دی د دې جمع خدایان راځي او د الله جمع نشته موږ ویل ښه دا خو مشکله خبره نه ده د الله صفتی نوم دی رحیم قرآن کې رحما جمع ذکر ده رحما بینهم د الله جمع رحیم ده د رحیم جمع رحما ده او په قرآن کې رحما راغلی کدا شرک نعوذ بالله الله په خپل شرک کړل دویم نمبر د الله صفاتی نومونه راواله یو نو الہ دی لا الہ موږ چې په کلمه کې کم الہ وایو قرآن کې د دې الہ جمع الہتون راغله اجعل الالهه الہتون کم زګین کې راغله سو زګینو کې نو د الہ جمع الہتون راغله لہذا د کلمې طیبین لا الہ دری کبیا یو دسینو نو ګوره یاد ساتئ یو لفظ په پښتو کې موږ ذکر کوو عربی کې موږ ذکر